یو دا چې فلق یو مبارک وخت دی دې وخت کې الله د انسان دعا قبلوي مولانا روم صاحب لیکلی دی مولانا روم صاحب ګورې عالم او صوفي موخه ډېر لوی عالم او صوفي هغه وي سپی او ګډه یو شان لنګېږي شپږ میاشتې کې سپی هم لنګېږي او شپږ میاشتې کې ګډه هم لنګېږي سپی چې لنګه شي ګډه چې لنګه شي څو بچي راوړي دوه یا یو یا دوه چیله یا ګډه او سپی چې لنګه شي دردن خواړو چې ته تللی نه دی او نور دی پکې خدای خیر واچي شلم کله کله راوړ نو پیداوار د چا زیات شو د سپو موده د لنګانې یو عمره وی ګډې چیلې حلالیږي او سپینه حلالیږي په حج کې څومره حلالیږي په اخترونو کې او په دې اوټلو کې څومره حلالیږي او سپي چې ته نه حلالیږي او بیا چې مونږ ګورو نو ګډې چیلې ډېرې دي او سپي کم دي دا اول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم درود شریف آئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو د دې نننه اجتماع تعلق د قرآن شریف د تفسیر سره دی او بیا د تفسیر د خاتمه سره دی او تاسو په دې جمعات کې دے جامع مسجد کے محترم رو جناب حضرت مولانا مفتی فیض الحسین صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ پنځه کاله کې د قرآن شریف تفسیر اختتام ته رسولی ډېر محنت یې کړی دی او ډېر اخواري کړې ده پنځه کاله د قرآن خدمت ډېر شی دی او داغه شاګردانو داغه مقتدیانو پنځه کاله مسلسل تقریبا هغې سره د قرآن شریف تفسیر زده کړی دی نن اخیری ختم دی او حضرت مفتی صاحب مفتی فیض الحسین صاحب زید مجدهم د قرآن شریف اخیری 2 سورتونه پرېښي دي دی صرف او صرف زمونږ ستاسو دپاره پرېښي دي چې د دې مقصد دا دی چې مونږ په دې ثواب کې شریکول غواړئ یعنې چې ټول قرآن تفسیر دوی کړی دی نو د اخري هم کولی شو خو مقصد یې دا دی چې زمونږ هم د تفسیر په دې خدماتو کې او په دې اجرونو کې حصه وشي او داسې به مثالي لکه یو سړی جمع ولاړه یو دې اخري قاعده کې شریک شي نو الله رحیم ذات ته کریم دی پاک آخری قاعده په شرکت هم د خدای پاک د پورا جمع ثواب ورکړي نو چې موږ هم په د اخیری 2 سورتونو کې شریک شو ان شاء الله د الله نه امید لرو چې موږ له خدای پاک د قرآن شریف د پورا تفسیر ثوابونه او اجرونه راکړي ان شاء الله نو دا د حضرت مفتی صاحب په تاسو باندې او موږ سره یو ښېګړه ده یو محبت دی یو مینه ده او د قرآن شریف سره یو محبت او مینه ده چې د قرآن شریف په تفسیر باندې دی د خپل خوشاله اظهار کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صرف د سورته بقره په ختم ډېر لوی خوشحالي کړي او ډېر لوی صدقه او خیرات یې کړي او بیا الحمدلله تاسو رضا د مقتدیان صالحان خلک دیندار خلک دین سره او قرآن سره شوق دی دا غي وجنا 15 کاله مسلسل تاسو دلته قرآن شریف زده کړ الله د حضرت مفتی صاحب په عمر کې او په علم کې او په تقوا کې او په اولاد کې برکت پیدا کړي او چې څومره مقتدیان دي او شاګردانی دي او قرآن شریف په زده کړ الله دې په موږ لا او تاسو ټول له عمل توفیق نصیب کړي
زمارونو آخری 2 سورتونه دي زه د دې دواړو سورتونو مختصره ترجمه درته کوم اگر طالبانو اوږدې خبرې درته نه کوم ځکه عام دوستان دي اگر طالبانو اصطلاحات چې مونږ وایو نو په هغې به د عام دوستان بیا پوه نه شي نور دې کې د صرف او د نحوې او د بلاغت فصاحت رموز او اسرار دي او په ربط د دواړو سورتونو سوره اخلاص سره دی بیا ربط کې د متقدمین او متأخرین منځ کې اختلاف دی او بیا شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه منځ کې محاکمه هم کوي نو دا ډېرې اوږدې او درنې خبرې دي بیا د آیتونو خپل منځ کې سره مناسبت دی د دواړو سورتونو خپل منځ کې مناسبت دی او د خاتمې د فاتحې سره ربط او نسبت دی چې الله د فاتحې نه ولې شروع کړه او په معوذتین یې ولې ختمه کړه نو دا ډېرې اوږدې خبرې دي وخت هم دومره نه دی زه ستړی او تاسو هم عام دوستان دي په دې خبرو به ونه رسئ نو زه صرف د دې دواړو صورتونو مختصره ترجمه درته کوم ډېره مختصره او د دې دواړو صورتونو د موقع په مناسبت یو څو ضروري جلکې درته وایم یو ضروري یو څو خبرې بس ربط شو یا د دواړو د سوره اخلاص سره یا خپل میانس کې د دواړو ربط یا وجر تسمیه شو یا د فاتحه او د خاتمه ربط شو او یا اختتام په دوه سوراتونو ځان له یو غنټه باس غواړي نو دا د تنشم ویلې صرف دومره بدته وایم چې دا دواړه سوراتونه الله نازل کړل د دې شان نزول سره دا دواړه سوراتونه ولې نازل شو زمارو دا حضور پاک مبارک دا ګوري اصل کې مکی دي حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې نو رسول الله مبارک جبريل علیہ السلام ته ودل شکایت و ان عفریتا من الجن یکیدنی یو سرکش پیری دی او ما تسکیمون او سازشونه جوړای نو حضرت جبريل علیہ السلام الله تعالی او د الله نه دا دواړه سورتونه راوړل چې د دې دواړو سورتونو تلاوت کا یو د دې مضمون ته توجه کا د دې مضمون خلاصه څه ده چې کوم څومره دنیوي دی او اخروی دی او که مادي دی او که غیر مادي دی د دې ټولو پریشانو د مشکلاتو نه چې ځان بچ کې د الله په ذات په منګولې لګي د الله په ذات په امن نیسي نو د دې مضمون ته توجه او د دې دواړو سورتونو ورد کا او تلاوت کا نو د سرکش پیریانو د سکیمونو او سازشونو نه مدد په حفظ او امان کې وساته اصل دلته نازل شو بیا چې حضور پاک مبارک مدینه منوره ته تشریف یاوړو نو په مدینه شریفه کې په سن 7 هجری محرم کې خیبر فتح شو خیبر د مدینه شریفه نه 160 یا 170 کیلومتر لري زور تتلې یو زول خیبر د خیبر قدیم وته وای اول خیبر او یو نوې خیبر د خیبر جدید وته وای عرب وته خیبر جدید وای اغي جیم تا غاف وای او نیو سیټي وته وای نیو خیبر زول خیبر کې اوسم د صحابو د زمانه بعضی کورونه شته زپکه ګرځیدل عمران پراته دي چتونه ویجاړ دي او هغه قلاګان مستقیم چې حضور پاک فتح کړي او بالخصوص هغه قلا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فتح کړي حسن قاموس هغه موجود دی د غر په سر نو خیبر فتح شو دا د يهوديانو اخیری ګړو مکمل د يهوديانو خاتمه شو نو د يهوديانو د حضور پاک خلاف یو سازش جوړ د دې نه مخکې ډېر سازشونه جوړ کړي بنو قریظه کړي بنو نذیر کړي بنو قینقاع دې ټول سازشونه کړي په دې خیبر کې د حضور پاک خلاف یو سازش کړي او پناره غوخه کې وته زهر چول اوس اخیری یو سازش وکړه او اداو چې په مدینه کې یو منافقو لبید نومو د پلار نومې اعصم په سواد سره او په مدینه کې یو قبیله و بنو زریق هغه بنو زریق قوم سره تعلق لري دی منافق او جادوګر او لونه هم جادوګر
نو د یهودیانو د لبید د پیسې ورکړې یو 100 اشرفې دنانیر وی ته په حضور پاک جادو کا کوڑا پیوکا اخو منافق دیتا وی اعتقادی چې په خلی مسلمان او پړه کې کافری نو د حضور پاک د سر مبارک وخته په ست طریقه را پیدا کړ یا د یو وینځ په واسطه یا د یو غلام په واسطه بنده چې سر ګومنځي نو په دې ګومنځ کې خامخا وخته روزي او هغه ګومنځ چې حضور پاک مبارک په سر ګومنځاو دا غي غاخي را پیدا کړ نو د رسول الله مبارک وختول یو لس غټه ورکړي د ګندل واستنیم پکې ومانډل او د ګومن د غاخیم پکې ومانډل او د کجوري په دې سر کې دوه قسمه کجوري یو خزه یو نری د نر کجوري په سر کې یو غلاف غوندوي دا غونچک پکې باندې هغه غلاف ته تاوک او د شمع د عموم دته تاوکل او د حضور پاک په شکل یو ګډاګي جوړ او په بنو زوره قبیله کې یو کویره بیرزی اروان دا غوی په ویخ کې او بعض مفسرین وینا وی د کوی په سر باندې یو تیګي په خوا زمونږ په دې وطن کې د مشرانو ته پته نه د کوی د پاسه غاړه کې به یو تیګه پرتا و هغه به خلکو بورقه خاونده چې بورقه د خټو نشي او رسې به په خاونده نو دا غي تیګه لاندې دا جادو دا کوډه خخ کړه په حضور پاک مبارک باندې اثرات شروع شو بعض مفسرین او سلوي خو دې لیکلي او بعض شپږ میاشتې او بعض کال او سو کې تطبیق هم کوي د تیز سره او د لګ سره او د متوسط یو کار به کړو وېدا مې جوړ نه کړي یو کار به نو کړي او وېدا مې جوړ کړي داسې وجود انخته وجود لکه چې چا سوک تړلې نور دې درمیان کې خپل جهادونه هم کړی دي ګور دې درمیان کې خپل منځونه خپل روزه او خپل درسونه او خپل دعوت الله او صحابه سره ناس تر سکړي دي وجود به انخته او ګندلې نه او ځل ودو چې را پاسه نو عائشہ صدیقه ته فرمای وی عائشہ مال خو الله د خپل بیماری علاج راک دا لګه حسره د حدیث په بخاری شریف کې مشته او دا سم مفسرین هم لیکلي دا د حدیثو په کتابونو کې مشته وی ادوم دو فرشتي رااله یو می سر تکې ناستا او یو خپوت یو جبرئیل علیہ السلام او بل میکائیل علیہ السلام دی یو فرشتي د بل نه تاسو کا په دې سړی څه چل شوی ابل ورتوی مطبوب ان سحر په شوی ابل ورتوی چا په کړی من طبه وی لبید او دا غلونو فی ای شیء دا سحر پس کې کړي وی ردی د سر په وختو کې او هغه ګومنز غاخي چې دی په سر ګومنز کړي او دا ګندل واستنیم پکې منډلین او د نر کجور هغه غلاف ته تاو کړي وی دې کم دې خخ کړي نه وی بیری دی اروان کوي کې وی دا په سخت میږي دا دواړه سوراتونه وته وی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا ارسه حضور پاک تاوار د پیغمبر او زمون په میانس کې فرق د پیغمبرانو سترګي ودوي او زړه بیداری تنام اعینهم ولا ينام قلوبهم زمون سترګي ودیوي او زمون ظلم غافلای زړه په خوب کې شعور نه کوي د زړه او د دماغ او د ادراک کیفیت ختم شوی د زړه او د اعضاء او د حواس ظاهریه او خمسه او د فلسفه او پنځ حواس باطنیه او خمسه د دې کنیکشن کټي د وینې کنیکشن وی خو د ادراک دا کنیکشن کټ شوی وي او د پیغمبر دا کنیکشن نی کټ پیغمبر بیداری د دې وجنه د پیغمبرانو خوب واحده هغه باقاعده احکام شرعیه ثابتېږي او زمون خوبونه مبشرات دي ګوره دا نه چې خوب لغو شی دی بعض خلک خوبونو پورې خاندي او خوبونو ته لغو وای او بسیات ورته وای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونو ته مبشرات ویلي او فرمایلی دي په نبوت ختم شه
انقطعت النبوة والرسالة نبوت ختم شوه دی او رسالت ختم شوه دی او علم د نبوت املال ختم شو او مبشرات شتا د ترمذی حدیث دی صحابه تپوس کی دا الله رسوله ومل مبشرات مبشرات سدی وی الرؤيا الصالحه يراها رجل او ترى له یو خوب دی رښتونه یو سړی په خپل ویني یا سو کې د بل چا د پاره ویني نو خوبونه ځان ل خپل باب دی اوس دا وخت نه درته ویم خو خوبونه دا الهام دی ګوره دا د الله د طرف نه د انسان ذات یو الهامي کیفیت او الهام او حکم شرعي په نه ثابتېږي حلال حرام په نه ثابتېږي د زړه اطمینان په راځي خوشحالی په راځي الله ته جنت ته توجه په پیدا کی او د پیغمبر خوب وحی ولی حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې دا اشاره او دا حکم لیدلو چې دا زوی دی حلال یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين نو حضور پاک خوب واحدا نو عائشی بی بی ته دا ټوله قصه وکړه نو لاړه غکویله ځان سره صحابه واغشتل نو هغه جادوی راوویسته ا د شمع مومم ته وغورځو او د کجوري هغه غلاف چې هغه هم ته لرې کړ ا د ګنډلو ستنې هم ته لرې کړې او ویښته مبارک یې راوویستل نورونو ویښتله چې څوک غوټه ورکي نو د دنیا غټ ساینسدان راولې انجینیر به ونس پړي نو پتناړه میږي څنګه به سپړي او چې حضور پاک بیا ویا توی قل اعوذ برب الفلق نو یو غوټه بکولاش من شر ما خلق نو بل غوټه بکولاش نو اتفاقا د دې دواړو سوراتونو آیتونه یو لستی او غوټه می یو لسوي نو یو لسواړه غوټه مکمل ختم شو کولاش چې حضور پاک واپس راغی نو بی بی عائشه ته فرمای وی عائشه وی وجود می داسې شو لکه چې چا څوک تړلی او پرې نیزي وجود می کولاوش وی عائشه کاغه کویلی دلې وی کم کې چې دا کوډه خخه ده کاغه دلې وی وی او به داسې سخاوي لکه نکری چې بنده خوشتي کی او کده کوي په غاړه دی غدا کجورو بوټي لیدلې بد شکل بوټیو کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین عرب د بد شکل شي تشبیه د شیطان سره ورکه مونږ د سپي او د خر سره ورکه اغي د سپي خر سره تشبیه ورکه او د شیطان شکل د ارچا په خاطر کې او د ارچا په سوچ او قبیح منظر لري د دین علما معلومي چې د سحر او د جادو اثر دا په نباتات او په جمادات هم کېږي په اونم شوه نه په بوټو باندې او په اوبو باندې هم شوه نه عائشه بیبي وته فرمای عرض کوي وی دا الله رسول د دې تحقیق نه کې بخاری کې ګورې راځي تحقیق نه کې انویسټیګیشن چې معلومات کو او چا دا سحر کړی چې سزا ولا ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عائشه ز اسم الله جوړ کړم نو د خدای مخلوق ته ضرر والے ورسوما قسم دی حضور پاک له خدای پاک ډیر خولي خوې ورکړي نو دا دواړه صورتونه د سحر دم شو اوس به مختصره ترجمه وکم ښه ځکه ټول وخت پدې لا قل او اے محبوبا او زما شیخ مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه بدا سے فرمایا وی دا دی قل اغا مخاطب نشتا مذکور نه دی نو سم مختصر معنی کې شته کنه د پاره تعمیم د فائدې د تعمیم غیب فرمایل قل او آیا اے د قران لستون کیا هر څوک چې او په هر زمانہ کې چې ان تخصیص د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری نشتا اعوذ پنا نسم زمون حضرت شیخ حضرت مفتی اقدس مفتی محمد فرید رحمت الله علیه غیب فرمایل چې پنا غواړم معنا مکوي ټیک دا غلط نه ده او پنا نسم معنا کوي دا خبر جمله خبریه ده معنا
نو دا انشائیه ما جوړوا لفظا نیم خبریه کا و مانا نیم خبریه کا دا زیاده مؤکده شو عملا ز پناه نیسم دا الله نه سوال نه کوم چې مال امن راکا نه دا سیده لکه چې دا الله ذات باندې ما منګولې ولګولې دا الله په قدرت په منګولې ولګولې پناه نیسم برب الفلق پر رب د سبا دا د فلق معنا چې موږ سبا کو د لازمی معنا ده فلق په معنا د مخلوق شلیدل شوی ته وای فالق الحب والنوا او رب څه ته وای بیداوی لګری په معنا رب اصل کې مصدر دی رب یرب ربا خبرې وګدیږي زبې مختصر وایم هغه خو چې سالو شی لا کمالی شی ان فشیئن هغه ذات چې او شی کمال ته په قلار رسی هغه ته رب وای لاول فجر کاذب شي دا سرنای بیا فجر صادق شي بیا رورو دا دنیا روخانه شي دا چې په قلار رڼا راښکاره کوي او تیاره چي او چوندې نه رڼا راوباسي دې ذات ته رب الفلق وای په دې پناه نیسم نو طالبان سوال کوي وی الله خو د فلق ربم دی د سبا د بیګاو د مازدیګر او د ماسخوتن هم دی نو تخصیص د فلق یې ولې وکړو نو زمونږ مفسرینو لیکلی دي وی اشارت ته حضور پاک ته چې د سحر او د کوړې د تیارې نه به خدای پاک راوباسي او د امن رڼا به درکړي د صحت او د سکیمرانو سازشونو د تیارې نه به دې وباسي او د امن رڼا به درکړي او امت به د کفر او د ګمراهۍ د تیارې نه وباسي او د ایمان او د هدایت رڼا به ورکړي ټیک ته دا خبره وزارت یو دوه خبرې نورې کوم او پیژن یو دا چې فلق یو مبارک وخت دی دې وخت کې الله د انسان دعا قبلوي مولانا روم صاحب لیکلی دي مولانا روم صاحب ګورې عالم او صوفي موخه ډېر لوی عالم او صوفي هغه وي سپی او ګډه یو شان لنګېږي شپږ میاشتې کې سپی هم لنګېږي او شپږ میاشتې کې ګډه هم لنګېږي سپی چې لنګه شي ګډه چې لنګه شي څو بچي راوړي دوه یا یو یا دوه چیله یا ګډه او سپی چې لنګه شي دردن خواړو چې ته تللی نه دی او نور دی پکې خدای خیر واچي شلم کله کله راوړ نو پیداوار د چا زیات شو د سپو موده د لنګانې عمره وی ګډې چیله حلالیږي او سپي نه حلالیږي په حج کې څومره حلالیږي په اخترونو کې او په دې اوټلو کې څومره حلالیږي او سپي چېرته نه حلالیږي او بیا چې موږ ګورو نو ګډې چیلې ډېرې دي او سپي کم دي دا اول په دې بانډو کې هر کور کې ګډه چیلې وي او رمې یې ګرځي د سپو رمې به هم چېرته نه لیدلې ټول تاکال کې چې سپي راغونډ کړي نو 50 پنې وی دا اولې وی دا د سبا برکت دی وی ګډه چیلې ټوله شپه ودی او چې پېشمني شي دا ویښای یاره واقعي ما یو ځل چیلې ساتلی غم نداري بز بخر چې په کوستا کال کې به باران شو نو تورنګو کې به هغې چغې جوړې کړو ډېر ګران کار و قصاب ته مې راځه چاړه پې راکاږه قصه بدله ده یو ځل یې چې توړه خوړلي ټوله شپه هغې نه چغې وانه نازک شی دی نو دا ټوله شپه ویښی ودی او پېشمني دا بیا ویښی سار ویښی او سپې ټوله شپه منډې ووایي ووایي او چې پېشمني شي دا خدای والي وده پروت دی وی دا د سبا برکت دی چې ګډو چیلو نسل خدای باقي ساتلی دی او د سپو نسل کې خدای برکت نه راچي نو سار وختي تاسو هم پاسې ښه او حضور پاک ورې دعا کړې ده اللهم بارک لامتی فی بکورها چې زما امت سار وختي څوک کار کوي خدای ته پکې ولا برکت واچي نو چې څوک هم وختي پاسي د هغه په ژوند کې زه د علماو ته مې پېشمني پاسې کتاب ګورم او دکاندار ته مې وختي پاسې دکان کولاوه خدای بدله برکت اچي نو د سبا د وجه تخصیص دا شو برکتي ته او درې بل راته زه یو خپل طرف نه یو بل ته کې ویم د سبا د لفظ سره د خدای لوی قدرت ظاهریږي دا د الله د عظیم قدرت مظهر شو ولی سبا وتو سره تیاره ختم شو رڼا رااله دا دومره رڼا قسم په خدای که ته په یو پی ایس باندې او په جنریټر را پیدا کړي نمبر 1 دویم موسمونه بدل شو د شپې جدا موسمي د ورځې جدا موسم دریم په کائناتو کې لوی انقلاب راغی بعض حیوانات د شپې ود کېږي او بعض د ورځې ود کېږي د شپې پاسي په دې اونو بوټو کې لوی انقلاب راځي تر دې باټنی والا د پوسو کا دا اونې د ورځې اکسیجن را پریدي او کاربن ډای اکساید ګیس خوري او چې شپه شي نو دوی کاربن ډای اکساید را پریدي اکسیجن خوري دارنګه په دې دریابونو کې مدوجه در کېږي د شپې د سپومې رڼا ته
د ستورو رڼا ته مد جزر ورته وایي دا څومره سیلې طوفان د هغې د برکته راځي او په دې دریابونو کې دا چپې چې راځي دې ته مد جزر وایي دا د سپومې په رڼا د شپې کېږي اکسیجن پکې پیدا کېږي دا ښه د دې اونو بوټو کې د شپې میوه پخېږي رنګونه بدلوي نو فلق کې د خدای عظیم قدرت ته اشاره شو رب الفلق هغه ذات چې د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی من شر ما خلق د شر د کل مخلوق نه مفعول به بیا نشته مختصره ترجمه کوم وخت تیر شو ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې شپې نه چې خواره شي زمونږ طالبان داسې معنا کوي اصل کې غسق د قوالي ته وایي عربو یې غسقت العین اذا امتلعت من الدموع چې سترګه د اوښکو نه ډکه شي او وقوب داخلېدو ته وایي عربو یې وقبت الدیکا کله چې چرګه مخلوقه دانې پسې وردن نه کي نو خپله معنی لیل الموصوف مقدر د شپه د تیارې ډکه چې دا تیارې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ورداخله شي تخصیص والے شو تخصیص بعد التعمیم متطالبان وایي ځکه عموما سکیم سازش دشمن چې حمله کوي سازش کوډه جادو د شپې په تیاره کې کوي ومن شر النفاثات پلان اسم د شر داغي نفسونو نه نفوس به مقدر کو چې پوکی وي په غټو کې وي د سحر دم دی ځکه تخصیص وکړه هغه غټو کې پوکی او سو کوئی چې نه دا د شیطانانو دم دی او شیطان هم په غټو کې پوکی وي حدیث کې راځي درې غټه ور کوي ار پېشمنی د ار چا د سر وختوله یا تارون وروړي علیک لیل طویل فرقد ومن شر حاسد پناشد شر د حاسد نه چې حسد ښکاره کی ډیره مختصره ترجمه مې وکړه حسد کینې ته وای تمنی د زوال د نعمت د منعم علیه نه دله د خدای مال ولې ورکو د عزت ولې دی د علم ولې دی دې ته حسد وای دا نن مولیانو کې ډیر زیات خفه کېږي هر چا کې شته او مولیانو کې بیا ډیر زیات دی کم مولا چې خدای عزت ورکړي دا نور نشي زغمل کم مولا چې خدای علم ورکړي قسم دې کدا نور زغمل کم مولا چې خدای پاک یو شان ورکړي او لکه عوام وترا غونډيږي او دین خبره اوري دا نور نشي زغمل نو د دوی خدا شینې نو پکور کې دن دان د ډبل مایکونه ولګي څوک وته ناس ني ډبل مایکونه ولګي میک اپ مو سره ولګي او لګیا شي سیبا یو مولا پسې خبره بل پسې خبره بل پسې د خدای نیک بختره دین خدمت وکا په دنیا کې بربنټوب خوري کې په غیره دوکا په دنیا کې عریانیت خوري کې په غیره دوکا ورشه ټول الکان جنہ کې بربند ګرځي په غیره دوکا یونیورسيټو کې کوئی ایجوکیشن دی په غیره دوکا خود پتلونونه واچول په غیره دوکا دا ګناه ده الکانو جنہ کې بوای فرند او ګرل فرند په غیره دوکا خود له میراث کې سو کې سنور کې دا مسلې خلکو ته بیان کا لور خور خپل حق نه ورکی دا مسئله بیان کا مظلوم سره ظلم کیږي دا خلکو ته بیان کا دا چې کوم متفقون علیه حرام دي سود خلک کوي لګیا دي په دې را دوکا د خلکو دل کې د دین رغبت پیدا کا نو ستاکار سره مانه بروره غلطی کیږي خامخا به کیږي مانه بولې نه کیږي کته ما سره مخلص نو مال کور ترا چپیاله چې هم در باندې اوس کم او ما خپل غلطي وخای دا به وباسم مال کور تراشه ټلیفون ما کو په ټلیفون خبره نه حل کیږي مال کور تراشه زبستا شکریا ادا کم ډوړې به در باندې وخورم چې به در باندې اوس کم او ما ته وې چې مولانا په د پلان کې ټکی دی غلط ویلو زبرتاو خیم کې ټیک دی او که واقعي غلطو ما نو کما کی ایمانی ز خپل خبره پرې ده دې کې سدي چې ته ما پسې خېږي او د تا پسې خېږم او زبل پسې خېږم او نقطې راو باسه او ځان تر ډبل میکونه لګولې دي او په مولیانو خلک به اعتماد کوي پلان کی مولا دا پلان کی مولا دا پلان کی مولا دا مطلب دې دا چې خلک د دې مولا خبره نه مانی دا مولا شل شي نو دین له سونه تاوان ورکړه خدای نه یک بخته حسد خطرناک شی دی اذا حسد چې کینه ښکارا کی ولی چړه کې بن پروتي نو ضرر هم دته زه طالبانو ته هم د کینګر دا سزا ډیره چړې خپل خوړ ظالم چاته نقصان نشي رسول او کیناګر ډېر خطرناک شی دی حدیث کې راځي چې عرفات میدان کې الله ګناګار هم بخي حاسد نه بخي او ليله القدر خاص ټیم کې الله د ارجا دعا قبلې دنه قبلې ولی وجه صدا نو زمون طالبان کوئی وی دی په خدای اعتراض کوي ځکه دا نعمتونه خدای ورکړو ته ویواله زه پکې یو څوټه کې نورم وایم زم په خدای اعتراض هم دی لیکن په خپل ګمان کې تا خدای ته ناپوهه وي دله دی ولی حسن ورکړه دله حسن ولی دی ظالم خدای ورکنو تا ته خدای ناپوهه ښکاري تا ته خدای بے انصاف ښکاری
ځکه دا نعمتونه خو الله ورکړي دي نو خدای ته بې انصافه وې خدای ته ناپوهه وې د خدای په کار اعتراض کوې ځان د خدای نه پوه ګڼې دا خو ډېر سخت جرم دا ګناه ده حسد من کل وجه یو غبطه ده پسخېدل په ښو کې محموده ده او په بدو کې مذمومه ده نو بنا د دې ټولو په حسد وده کې تخصیص وکړو بس دا مختصر شو او د دې بل او مستعاذ به یو دی اولې د دنیا مسائل دي نو دا دونه خطرناک دي دا وروستنی خطرناک دي درې مستعاذ به ذکر کوي مختصره ترجمه کوم قل او آیا اے د قرآن لستون کې هر څوک کې او پاره زمانه کې اعوذ پناه نیسم برب الناس پرب د انسانانو زمونږ د انسانانو رب څوک دی رب دا چې نطفه نه راوست وین کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الإنسان ده تخليق طول أطوار الله ذكر كده دي رب الناس وي ثم كل شكل أحسن التقويم ملک الناس پنانی سم په بادشاہ د انسانانو دا څه بنوي چې بادشاہ د انسانانو دی دا بنوي دا څه بیان دی ښا او پنانی سم په معبود د انسانانو او کله انسان نه مخلوق اخلي خاص عام نو امغشتش دا مجاز مرسل علاقه نو لنډه خبره به وکړو به پریدو رب الناس د ټول انسانیت رب څوک دی او ملک الناس حقیقی بادشاہ چې دلته د آخرت کې مو جنت او دوزخ کې او په قبر کې او بر اسمانونو کې اولاد په انسانانو دا څوک دی الله دی او حقیقی معبود چې دا سره غته لګي بل چاته نه لګي دا څوک دی الله نو شرک فی الربوبیت امرت شو شرک فی الملک امرت شو او شرک فی الالوهیت امرت شو ختم مونږ الحمدلله موحدین یو الله منو په ذات کې په صفاتو کې او په افعالو کې الحمدلله او چې څوک الله سره په ذات کې او په اوصاف خاص سو کې او په افعالو کې بل څوک شریک ګڼي هغه ته مشرک ویل کېږي من شر الوسواس په معنا د موسوس دی د شر د هغه چانه چې وسوسه چون کې دی فی صدور الناس ذکر د محل مراد نه حل په زړونو د خلکو کې وسوسه ته وای القاء الشر رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته یو خوا شیطان ناست دی ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملك لمة بقلب ابن آدم نو شیطان وته ګناه چي دا کارو کنه او دا فرشتہ وته نیکی چي هغه شیطان ته وسواس وای او هغه چې وته کوم ګناه چې هغه ته وسوسه وای هغه فرشتي ته ملهمه وای او چې نیکی ورته چې هغه ته الهام وای نو دا شر د وسوسه چون کی په معنا د موسوس اسم مصدر الخناس رستو کیدون کړي خناس اصل کې پټوالی ته وای الجوار الکنس الخنس دې دم درتا وخو چې دا شیطان خوري خبيث ته نه بدن سنگ بچ کوما الکه کم دشمن چې د ښکاری پرو بیني سي داس با پیو کې او چې کم نخ کاری ځان به سنگ بچ کې دا خوري لوی خبيث ته په مختلفو طریقو سړی رانی سي او بربادي یو سړی دیوال سوري تملاستو شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسه دیوال را غورځيږي پاسه سترګې مګلې خدای دې به خوباسا ودوما خوب راغلی خوار چې د خوب د پاسه ولم ظالما د خواشه دیوال را پریوزي د مټېونیو واقعي دیوال پریوت دی کبه ورکړي شیطانانو بچي خوشتا دوه منډه پیر سیب خدای دې خساته زه خوري د مرګه بچلم پیر سیب خدای دې خوشاله کا دا کته نه پاسو له خوځ بمړو ما وې د خو پیر سیب نیم شیطان ما نه شیطان ته ګورو د خیر کار ته ګورو ما ته دې سونه خیر ورسو او ته وې شیطان وې قسم په الله چې شیطان نو دې د مرګ والی بچکم شیطان خو د انسان دشمنی وې ظالما کما نه وې پاسو له دیوال در باندې پروت وې شهید کې دې تاب امراته جنت فردوس کې مټه والے شهادت نامه بچ کړي دومره پالی فلام ورامي دي په مختلفو طریقو دې لګیا دي پیر صاحب له په یو جامه کې راځي ابا بدعاتو کې مبتلا کی مولا صاحب له په بل جامه کې راځي زمیدار له په بل جامه کې راځي دکاندار له په بل جامه کې راځي او تلی والا ته خود تلی په ډنډه خوار ناشتي مختلفو قسمونه نو چل احسان دی الخناس اذا الله نوم والی بیا تختی رسول الله مبارک فرمایي ښا
حضور پاک الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، جاسم مانا گونٹے لگولے د انسان په زړه، اذا غفل وسوسه، اذا خدای نه غافل هي وسوسه اچي، و اذا ذکر الله خنسا، او چې کله دې خدای یادې نه بیا تخدي بیا پټيږي. الذي يوسوس في صدور الناس، دا هغه شی چې وسوسه کې د زړونو د خلکو کې، صدور نه مراد زړونه دي، او پټه پټه، او من الجنه والناس د دوه ډلونه دي. یو د پیری د ذات نه دی شیطان ابلیس نکاح اصل کې پیریو، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. یو د انسان د ذات نه دی، خاتمه ګوري په دې خبيث وکړه. د انسان د ذات نه څنګه دی؟ تا ته به یو څه دی بل ته بل څه. شیطان من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. یڅوک په دنیا کې دوه پړی کوي نو د قیامت پر د پخلو کې د اور جبه تاویږي راته. لا يدخل الجنة قطات عین امام، چغل خور به جنت ته نه دي، الا بدی چې په دوزخ کې وډه بولیش. دینه بزان ساته شیطانت نه. د دوه مسلمانانو کور به جوړاو، د دوه مسلمان کور به نه روانه. بهر کیف دې کې هډېر زیات یو دې خبرې ډېر رموز دی، ډېر اسرار دی پکې. واغه می ټول درته پرې خودل او په دې مختصره ترجمه می درته اکتفا وکړه. ډېر خوشاله شوم الحمدلله چې مولانا فیض الحسین صاحب دامت برکاتهم مفتی صاحب الله د په عمر کې برکت واچي، او سمود مخ کې ردی والده محترمه وفات شوی و. مور د خدای لوی نعمت دی، قسم دې زما والده وفات شوی را، هر چا د خپل مور خواږي. زه سم چې په مقبره تیرېږم، زه مقبره ته نشم کته. مور ډېر خوب دی، ډېر لوی نعمت دی. خدام د خدای فضل دی چې داسې مور وا چې خدای ولا بچي عالم ورکړي دي، مفتی ولا خدای ورکړي دي، او یو نیک او یو محقق انسان ولا خدای ورکړي دي. شکر الحمدلله. د دین خدمت کوي، درس او تدریس کوي، او دلته ترجمه خدمت. نو د مور د پاره دا بس بچي ملغلره نو الله دې د دې د مور مغفرت نصیب کړي، او الله دې د قبر لوړ درجات نصیب وګرځولې کړي. نو د ډېر خوشاله شم تاسو سره ملاقات وشو، په ډېر لوی شوق تاسو رااله. اسی د تاکال خلق د ما وخت دی، نیکان خلق دی، دیندار خلق دی، د علماء سره مینه لري الحمدلله. او ګڼ فر عالمان په تاسو کې موجود دي. زموږ مفتی صاحب دی، حضرت مولانا مفتی اکبر علی صاحب دی، د منجهم داسې نور علماء کرام دي او تاسو کې موجود دي، د خدای فضل دی. نو تاسو اصلاح کوي که خیر عالمان او علماء، او د علماء لمنی نیسه، د علماء سپلې وګرځوي، د علماء لاسونه خپل کې، علماء سره مینه کوي. دی به تاسو ان شاء الله نیک طرف ته بوزي، او د غلطو طرفونو به ان شاء الله تاسو دی په حفظ او امان کې ساتي که خیر. الله به هم ساتي دی، هم اسبابي.